بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النساء رکو نمبر 7 وایو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، لا تقربوا الصلاة منځدې کېږئ مانځه ته، وانتم سکارا چې یی تاسو د نشې په حالت کې، حتی تر دې پورې تعلمو چې پوه شئ ما تقولون په هغه څه چې تاسو یې وایئ، ولا جنوبن او نه په حالت د جنابت کې مونځ کوئ، الا مگر عابري سبیلن که تیریدونکي یی په لارې، حتی تر هغې پورې تغتسلو چې تاسو غسل وکړئ، وان کنتم مرضا او که چېرې یی تاسو مریضان، او علی سفر یا په سفر باندې، او جاء احد منکم من الغائط او یا راشي یو کس تاسو نه د دسماتې او لامستم النساء یا تاسو لاس وروړئ خپلو ښځو له، یعنې کوروالی هم کړي، فلم تجدو ماء نو که نه مومئ تاسو اوبه، فتیممو نو تیمم ووهئ، صعیدا طیبا په خاوره پاکه باندې، فامسحوا بوجوهکم او مسح وکړئ په مخونو خپلو، وایدیکم او په لاسونو خپلو، ان الله کان عفوا غفورا بېشکه الله پاک دی نرمي کوونکی او بخونکی. الم ترى آیاتا ونکتل الی الذین هغه کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوي ورته څه حصه د کتاب نه، یشترون الضلالة چې اخلي دوی ګمراهي، ویریدون او غواړي ان تضلوا السبیل چې تاسو ګمراه کړي د لارې نه یا تاسو ورکه کړئ لاره، والله اعلم او الله ښه پیژني باعدائکم دشمنان ستاسو، وکفا بالله ولیا او کافي دی الله په دوستۍ سره، وکفا بالله نصیرا او کافي دی الله په مددګارۍ سره، من الذین هادو د هغه کسانو نه چې یهودیان شوي دي، یحرفون الکلمه اړوي خبره، عن مواضعه د خپل ځای نه، ویقولون او وایي دوی سمعنا مونږ واورېده، وعصینا او منونه، واسمع او وایي هغوی چې واوره، غیر مسمع چې نه قابل د اورېدلو، وراعنا او وایي لفظ راعنا، لیم بالسنتهم په تاوهلو د ژبو خپلو سره، وطعنا فی الدین او په طعن کولو په عیب ویلو سره په دین کې، ولو انهم او کچری وی دوی قالو چې ویلی وی سمعنا مونږ واورېده، واطعنا او مونږ حکم منو، واسمع او لفظ واوره، وانظرنا او وګوره مونږ ته، لکان خیرا لهم نو دا بهتره وه د دوی دپاره، واقوم او زیاته صحیح وه، ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی دی په دوی الله، بکفرهم د دوی د کفر په وجه، فلا یؤمنون الا قلیلا نو نه راوړي دوی ایمان مګر ډېر لږ. یا ایها الذین هغه کسانو اوتو الکتابه چې درکړی شوی دی کتاب، آمینو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن نزلنا چې موږ نازل کړی دی، مصدقا لما معکم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې ستاسو سره دی، من قبل مخکې له دی نه، ان نطمس وجوها چې موږ په بل شکل کو وران کو ستاسو، وجوها مخونه، فنردها او وګرځو هغه علی ادبارها شا طرف ته، او نلعنهم یا لعنت کو مونږ په دوی باندې، کما لعنا لکه څنګه چې لعنت کړی و مونږ اصحاب السبت په اصحابو یا په خاوندانو د خیالي د ورځې باندې، وکانه امر الله مفعولا او دی حکم د الله خامخا کیدونکې، ان الله لا یغفر بېشک الله پاک نه معاف کوي ان یشرک به چې شریک جوړ کړي شي د هغه سره، ویغفر ما دون ذلک او بخي څه چې سیوا د دې نه ګناه دی، لمن یشاء دپاره د هغه چا چې خوښی شي، ومن یشرک بالله او هغه څوک چې شریک جوړ کړي د الله سره، فقد افترا پس یقینا هغه جوړ کړل اسما عظیما ګناه لویه. الم ترى آیاتا ونکتل الی الذین هغه کسانو ته یزکون انفسهم
چې پاک ښکاره کوي خپل ځانونه بل الله بلکې الله پاک یزکي من یشاء پاکوي هغه څوک چې وغواړي ولا یظلمون فتیلا او نه به کیږي ظلم د ذرې برابر هم انظر کیف وګورئ څرنګه یفترون علی الله الکذب دوی تړي په الله باندې دروغ وکفا به اثما مبینا او کافي دی دا دروغ د ګناه ښکاره دپاره. اوس په دې ځای کې الله رب العالمین د شرابو دویم حکم چې دی هغه نازل کو. اولنی حکم چې و د سوره بقره په آیت نمبر 219 کې تیر شوی دی که ستاسو یاد دي چې د دوانو فایدې لګي دي او نقصانات ډیر دي شراب او د جواري هغه آیت تیر شوی. اوس الله فرمایي شراب حرام نشه حرام شوه خو صرف په منځه د حده پوري وروسته بیا مکمل د شرابو او د جواري او د نشې کلک حکم چې دی هغه راغلی دی. نو دا دویم حکم و چې په منځه کې دی یو بنده دپاره دومره ضروري ده چې هغه څه وایي چې په هغې پوهیږي داسې نه چې ولاړ په منځه کې او خوله باندې بلبل سوی که نه لکه چې ذهني لکه یکسونه او په نشې په حالت کې. نو د دې نه دا مسله هم معلومیږي چې کله د لوی ډیر زیات خوب درغلی یا ډیر زیات وږی نو اول هغه کار وکړه که مونځ نه قضا کېږي نو خیر دی یو ښه سترګې پټې که یا لکوټې ډوډۍ وخوره چې مونځ نه قضا کېږي نو ځکه چې ته په مونځ نه پوهېږې ستا سره هغه دغه تشویشي که نه لکه نو د مانځه دا خو د الله سره ملاقات دی توجه مونځ چې دی به په توجه باندې کې په خشوع خضوع باندې به کې الله ته د نږدېوالي په سوچ باندې به کې نو مونځ فرض دی. نو الله رب العالمین ځکه د نشې په حالت کې مونځ چې دی هغه منع کو. بیا الله فرمایي ولا جنوبن د جنابت په حالت کې به هم مونځ نه کې لکه په تا باندې غسل دی نو د غسل په حالت کې نو غسل که د ښځه خاوند د لاسه لکه غسل دی او که د زنانه بیماری یا د څلوېښتۍ د لاسه در باندې غسل دی خو د غسل په حالت کې مونځ چې دی هغه نه کېږي لکه بېلمستې حالت دی که نه. او بیا دغه شانتي چې تر څو پورې تاسو غسل نه کړی. اوس د غسل طریقه څه ده په غسل کې فرض څو دي دا خبر به یادوئ او دا به پخپله زده کوئ او نورو ته به یې ښیئ په بچو به یې هم یادوئ په کور کې به ټول نن د غسل مسله چیړئ چې غسل څه ته وایي لامبل څه ته وایي. په غسل کې 3 فرض دي چې دا فرض تا نه ادا کړي نو ستا غسل نه کیږي په دې خبره پوه شئ. دا 3 فرض کم دي خولې ته اوبه اچول پوزې ته اوبه اچول او په ټول وجود یو ځل ټول وجود لمدول دا 3 خبرې د غسل فرایض دي. ټیک شو. اوس خولې ته اوبه اچول د روژې په حالت کې غړغړه منع ده. ټیک شو. خو خوله به کې دونه حده پورې به کې چې حلق ته دې اوبه لاړې نشي. پوزې ته به هم اوبه اچې خو دونه به کې چې دننه دماغ ځان له تراخه نه کې که نه ځینې خلک ډېر دغه جور ځي نو دونه جور مه ځئ. نو پوزې دا پوست ځای نه دی چې دا لوند شي تاسو په دې خپله پوزه لاس کېدی که نه نو دا کوم ځای کې چې د پوزې دا سوراخونه یې که نه نو د دې ځای نه تاسو بره لاړ شئ نو دلته بیا کلک ځای شروع کړئ دا پوست ځای چې دی د دې پورې تو خپله ګوته چې ده هغه په پوزه کې داسې ووهه او اوبه ورته واچوه. ټیک شوه. او بیا په ټول وجود باندې اوبه رغړول نو ټول وجود باندې چې دونه اوبه ورغړېږي چې د دې ټول وجود نه څاڅکي وشي لکه که دونه اوبه چې ستا نه ونه بهېدې او صرف څاڅکي دنه وشو لکه د یو وجود نه 3-4 څاڅکي هم وشو نو ستا غسل وشو. څوک چې شک کوي هغه بندیان په توجه واورئ. غسل دې ته نه وایي چې بالټي ډکې او بمبه دې را پرېښودي او په ځان باندې اوبه به یوه واله دا وشو دا ونه شو صابون پاتې شو صابون په غسل په فرض کې صابون هم نشته دا هم واورئ. هسې اوبه دې ورغړولې بس کافي ده صابون شیمپو دې ونه وهو هم ستا غسل وشو. ټیک ده. خو ظاهره خبره ده چې بنده لامبي او څښایي خیرې پسې نو لکه خیرې بیل شی دی که تو د خیرې نه لامبې هغه ستا خپل کار دی ځان پاک ساتې. غسل چې دی مانځیتوب چې دی هغه دې ته وایي چې تا یو ځل په ځان اوبه ورغړولې او خولې ته پوز ته دې اوبه واچولې ستا غسل وشو ته به مونځ کولی شي. ټیک ده. یا اوبه لږې وې یا تودول ګران و مطلب دا چې وخت یې اخیستو مونځ قضا کېدو یا داسې نو که تو یوه کوزه غټه کوزه یې که نه غټه لوټه چې هغه تو ډکه کې که نه نو ستا غسل په هغې هم کېږي چې اودس چاردام ترې مخکې وکړې که نه او بس بیا هغه لوټه چې ده په ټول وجود باندې د یختو دا واورئ چې د چا چونټقه ډېره غټه او یختی ډېر زیات ګڼي که نه ځینې یې ډېر زیات ګڼي یختی
او د هغې د لمدولو دپاره یا ډېرې اوبه پکار دی یا د سره نشته یا وخت پکار دی وخت سره نشته یا بل هر څه وجه چې ده او تو صرف د سر د پوستکې نه دی په دې باندې اوبه ورغړې چې ستا د یختو زیلې لمدې شوې نو که ستا دا ټوله چونټقه د یختو لمده نه شوه نو هم ستا غسل وشو ځکه چې ستا بدن ته اوبه لاړې پوه شوې دا یخته دا چونټقه نه ده دا جدا سیز دی ده نه نو کوم چې زیلې دي لمدې کړې نو هم ستا غسل وشو دا ځکه دا خبره کوم چې ځینې ملګري راته میسیجونه کوي ډېر په سخته دي د لامبلو نه ډېر زیات په تکلیف کې نو اسلام ستا نه داسې دین نه دی چې تا په سخته کوي تا ځان په خپله په سخته کړی دی ټیک ده نو خپل ځان ټیک کوي نو غسل دی ته وایي ټیک شوه اوس یو بنده دی هغه سنت طریقه باندې او ټول بالکل ټیک ټیک مونځ کوي او شک یې نشته دی صحیح بنده نو هغه دی اول استنجا وکړي ټیک ده بیا دی خو د روجې په حالت کې به جوخته استنجا نه وي بلکې د روجې حالت کې به سرسري استنجا وي په ټیشو باندې بنده خپل اودس وچ کړي اول که نه چې اودس ماتې وکړي تشي پیشي یا ډکې هر څه چې هغه وکړي او هغې باندې ټیشو باندې استعمال کړي زه معافي غواړم زما نه مشران هم ناست یې خو بس دا مسایل دي چې نه ویمه درته جو بیا رالم یره یې را سره چې هسې نه څوک ګناه وکړي نو په ټیشو باندې په وچ ټیشو باندې به خپل وجود اول وچ کوي او بیا به سرسري استنجا وکوي بیا به خولې ته اوبه اعوذ بالله بسم الله به ووایي نو بیا به خولې ته اوبه واچوئ بیا به پوزې ته اوبه واچوئ د روجې په حالت کې به غړغړه نه کوئ بغیر روجې نه به غړغړه وکوئ بیا به پوزې ته اوبه واچوئ ټیک شوه او بیا به چاردام کټول وکړئ جو زیاته ښه خبره ده خو کټول چاردام درته ګران نو خیر دی خالي خولې او پوزې ته دې اوبه واچوله نو بیا اوبه په ځان را پرېږده او بیا په ټول وجود باندې اوبه ورغړوله که شیمپو صابون استعمالوي هغه هم استعمال که او بس بیا اولام به بس تقستا غسل شو دې ته غسل وایي ټیک شوه اوس الله رب العالمین فرمایي وایي که چېرې تاسو په سفر باندې یا بیماران یې اوس یو بنده دی هغه له تبه راځي ناجوړه دی نن سبا خو هسې هم تبې ګډې دي او دې زنانه بیماری نه لامبل دي اوس فرض کې زما نن لامبل دي او ما له پرون نه یا د کله نه تبه راغلی او زه لامبلی نه شم یا زما بل څه داسې بیماري دي زه لامبلی نه شم یا زه شپې نه د جنابت غسل په ما باندې واوړېد کوروالی وشو او سحر زه ناجوړه یم لامبلی نه شم نو دا بنده به څه کوي د هغې دپاره الله رب العالمین تیمم رایستی دی نو د تیمم طریقه الله رب العالمین ښولي ده دلته فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم د تیمم چې دی د تیمم کې هم 3 فرض دي یاد به کوي یو نیت او 2 ضربه وی وهلو ته یو نیت 2 ضربونه دا د تیمم فرض دي چې فرض ادا نشي تیمم نه کیږي چې فرض ادا نشي غسل نه کیږي کنه په غسل کې هم 3 فرض وو چې دغه 3 د نه پاتې شون بیا د غسل نه کیږي او باقی که تیمم کې دا 3 واړه فرض دي نو نیت په اول وکړي چې د سنه دا تیمم د سنه وهي او د چاردم دپاره تیمم وهي نیت کې به راولې که نه تو د غسل نه تیمم وهي د سنه وهي په تا څه بې لماستیا ده که نه هغه نیت به وکړي ټیک شو په خپله ژبه کې وه نویتو ان اتیمم لربي الحدیث هغه بیان مه کوئ هېڅ ضرورت نشته هغه عربی یادولو ته پخوانو خلکو به داسې په توجه سره دا یادوو که نه نو نیت په اصل کې د زړه ارادې ته وایي نو که ته د زړه نه اراده وکړله بس دا دې ووایي چې زه تیمم وهم او د چاردام د صفایې دپاره یا تیمم وهم د غسل د صفایې دپاره نو بس دغه نیت هم کافي دی ټیک شو بیا اوس تیمم به په څه باندې وهې ځینې خلک د لوبټه راوالي یو ټپ 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 ولور کې په مخ راکاږي نه په لوبټه نه کېږي په لوبټه هله کېږي چې هغه دونه دوړو ډکه چې توله ټپ ورکړې ستا لاس دوړ به یې زن شي نو دونه لوبټې خو نن سبا نشته څخه نو په څه باندې به وهې تیمم دا کلیه یاده کړئ دا خبره چې هر هغه شی چې هغه په اور نه سوځي نو په هغې به تیمم وهو چې په اور نه سوځي نو که په هغې پسې پټې خاوره هم دوړه نشته هغه هم ټیک دی پاک سنګین دی د سیند دا کاڼی نه څونه پاک مین په دغه مین کاڼي باندې کېږي ځکه چې کاڼی خو نه سوځي که نه نو اکثر د مشرانو ته خلکو لوټه سر ته ایښی او کټ څادرې ټول څښاک یې او که نه لوټې موټې مږ دی سنګین د سیند سنګین راوړئ کاڼی راوړئ مین هغه ته سر ته کېدی ښکلی پاک سپه په هغې تیمم وهلی کېږي خښته هم مه راوړئ د هغې نه هم ګن غورځېږي که نه نو په کلک سیز په پاک سیز هغه چې اورې نه سیزي نو د هغه مکمل پاکې وینځئ په شوړی وینځئ هم خیر دی هېڅ پې نشته هغې تیمم وهلی کېږي که فرض کیه ستا سره کاڼې درته نه میلاویږي سنګین تا ته نه میلاویږي نو تو دغه راغستی شې یا په لرګي وهې یا په لوټه وهې یا په رومال وهې یا بل داسې شی وهې نو په هغې کې به دا شرط دی چې هغه سوځي که نه
نو د سوځېدونکي څیز دا شرط دی که په لبټه وهې په لبټه ووهه خو دا به پکې شرط دی چې دونه به دوړبېزه نه وي چې ستا په لاس پسې دوړه ونښلي او چې کله د په اور نه سوځي نو د هغه څیز بیا دوړې ته حاجت نشته چې کوم څیز په اور سوځي نو د هغې به بیا دوړې ته حاجت په هغې کې بیا دوړه شرط ده زما په خبره پوه شوئ که نه زما خیال دی پوه شوي به نو دغه که کاڼی دی او که لوټه ده او که هر څه اوس تاسو پوه شوئ چې په هر څه وهئ د هر چا خپل سهولت دی نو څه به وکئ دا به راوالې دغه کاڼې دواړه لاس به ورته دا تلي چې دي د دواړو لاسو څنګه چې دواړه لاسو چې یو بل ټپ ورکړو داسې ټپ به وله ورکړې اول به نیت وکړي چې نیت کوم د اودس 4 دام د صفایۍ دپاره یا د غسل د صفایۍ دپاره چې څه دپاره وهي هغه نیت به راولي پړه کې او بیا به ټپ ورکړي ټیک شو نو دوه فرض دی ادا کړه چې ټپ ورکړې نو د خپل لاس چې دی دا به بیا راوالې د خپل مخ باندې څنګه چې موږ مخ وینځو دغه شان دی به په ټول مخ باندې د خپل دواړه لاسونه راکاږي که میخه کې دي هغه به داسې وړقې ټول د غوږ نه واله د زنې پورې دی ټول مخ باندې به لاس راکاږي ټیک شو بیا ټپ ورکړې نو بیا به د خپل ګس لاس اول راوالې نو په دې خپل خی مټ چې دی نو د دې سر نه به داسې روان کې بوزې د هغه دغه پورې سنګل پورې به یې داسې بوزې په دې خپل مټ باندې او بیا به یې پیسې راتاو کړي په دې بل مخ باندې لکه دا ټول مټ چې دی دا به داسې ومږې لکه څنګه چې خلک په اوبو باندې خپل مټ مږي ما ته منامخ نه یې چې طریقه ته وښیم او بیا چې دی د خپل خی لاس به راوالې او په ګس لاس به باندې به ټول مټ باندې به یې داسې بوزې په ګس مټ باندې یا لاندې نه به یې داسې بوزې کم طرف چې دا یخته یي که نه جو چې به پې نیغ بوزې د هغې سنګل پورې به راشي جو بیا چې په دې کم مخ دا یخته نه یي که د خیال د دې مټ چې داسې به یې پې راتاو کړي جو بېرته به یې د ګوتو خواله راولي مطلب دا ټول مټ به په لاس باندې ومږې لکه تا چې وینځو ټیک شو بس دقه تیمم دی نور پکې څه نشته نه پکې سر شته نه پکې خپې شته مخ او لاس الله څه فرمایي فامسحوا بوجوهکم بس مسه وکړئ په خپلو مخونو و ایدیکم او په خپلو لاسونو مټو که نه ټیک شو ان الله کان عفوا غفوره بېشک الله معاف کوونکی بخښونکی دی سوچ وکړئ د خپل رب مهربانۍ ته ذهني ته ورته پاکه کړي ټیک شو که نه په دې ځای کې یوه خبره بله کومه یو چا تپوس هم کړی دی نو وضاحت به وشي ماله په خپله حیا راځي خو د مسلو کې ویل ضروري که نه چې چاته د روجو د ورځې لکه داسې چلو شو چې یا د ورځې روجه ده او په دې بنده باندې د غرمې سملاستو یا څه نارینه دی که زنانه ده او په دې باندې احتلام وشو که نه لکه دې باندې غسل په خوب کې پې غسل واورېدو اکثر دا خوراکونه بدل را بدل شي نو غسل پې واورېدو نو خیر دی د دې روجه کېږي لکه روجه وشوه لکه دا یاره پکې مه کوئ روجه کېږي ټیک ده خو څه به کوي دا به اودس 4 دام به وکړي لکه د روجې د حالت په شان او په ځان به اوبه ورغړئ لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي اوبه لامدي که نه پوزې خولې ته به اوبه واچوئ خو غړغړه به نه اچوئ او پوزې کې به دغه نه کوئ بیا چې کله روجه ماته کړي او اودس 4 دام کوي ماښام مانځله نو بیا به پاکه استنجا وکړي او دغه به وکړي دا په خوله صرف خولې او پوزې ته به اوبه واچوئ بیا لامبلو ته پکې حاجت نه وي ټیک شو اسلام ډیر ښایسته دین دی او ډیر اسان او ډیر ښایسته واضحه نبی صلی الله علیه وسلم هر خبره مونږ ته واضحه کړې ده خو افسوس دا دی چې څوک دې ته ځان نه وزګاروي چې دا بنده دغه وکړي دا ځان په اسلام پوهه کړي بل دا چې د جنابت په حالت کې که د زنانه بیماری او که د کوروالي په وجه یي نو که نارینه دی او که زنانه دی نو مسجد ته نشي تللی که نه نو هو که داسې ځای دی چې اوس د جومات نه اخوا اوړېدل دی او بله لاره نشته دی نو په جومات ورتېرېدی نو بیا خیر دی خو که دغه راغې نو داسې به نه کوې لکه بیا به احتیاط به کوې که نه په جومات ته به نه ورځې داسې ډېر واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې راغلي دي که نه لکه یو کس و نو په سفر باندې و یو صحابي او هغه ټول خلکو مونځ وکړو او هغه غلی یوازې ناست و نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وی ولې ته ولې مونځ نه کوې نو د الله رسوله اوبه نشته دی او زه لکه په خوب کې جنوبي شوی یم نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وی تا له پکار و چې په پاکې خاورو سره ته تیمم کړی وی که نه یو بل صحابي و نو هغه هم دغه شان په سفر کې و نو دغه شان دغه غسل پې واوړېدو نو هغه لاړو هلته خاورې وې نو په هغې کې رغړېدو نو هغې نبي صلی الله علیه وسلم لکه د صحابو ذکر وکړو چې هغه فلان کې داسې چل وکړو نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي نه وایي تا له رغړېدل نه و په کار په خاورو کې بس دواړه لاسو باندې یو ځل ټپ ورکړه په مخ باندې نیت وکړه مخ باندې یو بل ځل ټپ وکړه په مټو باندې راکاږه که نه نو دغه شانتي سیدنا جابر رضی الله عنه فرمایي وایي مونږ په سفر باندې وو پخوا خو جهادونه و سفرې وې ګرانې و دغه خطرناکې سفرې به وې نو یو دغه تم یو ملګری و نو د هغه په سر باندې لګېدلی و نو زخمي و
نو هغه ته د شپې دغه شان خو دغه پې واوړې غسل پې واوړېدو نو هغه ملګرو نه پټ پټ تپوس وکړو لکه د حیا د وجې نه که نه څه چل وکړمه لکه نو هغوی ورته ویې دغه وایي اوبه خو موجود دی نو چې اوبه یي خو بیا خو تیمم نه کېږي نو دې ته یې خیال نه و چې د هغه خو سر زخمي و اوبه وله لکه ښه نه وې که نه بیا هغه ولګېدو ایسته کې غسل وکړو چې غسل یې وکړو نو ایسته کې د هغې نه هغه مړ شو نبي صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو ډېر زیات خفه شو وایي عجیبه خبره ده تاسو خلکو هغه مړ کړو ځکه چې تاسو ته مسله معلومه نه وه نو تاسو تپوس ولې نه کوو که نه نو داسې چل هم وي که نه خلکو ته د مسلې پته نه وي او د ځان نه دغه رخ کړی نو لکه خیر دی جو تپوس کوئ چې د کومې خبرې درته پته نه وي نو بیا تپوس کوئ صدق الله